أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ زپنا غوارم بالله پالله سرا من الشيطان الرجيم د شیطان رټلی شوینا اعوذ زپنا غوارم پنا نسم دوانه معنی سیدی بالله پالله سرا من الشيطان الرجيم د شیطان رټلی شوینا رجیم معنا رټلی شوی بسم الله شروع کوم پنوم د الله الرحمن چې به حد مهربان دی بسم الله شروع کوم پنوم د الله یا داس مانو کا دا اسانه معنا ده بسم الله خاص پنوم د الله سرا بسم الله شروع کوم خاص پنوم د الله سرا شروع کوم الرحمن چې به حد مهربان دی الرحیم او ډیر رحم کون کې دی معنا دا شوا چې زه خاص پنوم د الله سره چې به حد مهربان او ډیر رحم کون کې دی شروع کوم نو د بسم الله معنا دا د کول پکار دی ځکه دا ډیر فضیلت والا کلمه ده د دې به ان شاء الله زه ورستا واست د دې فضیلت بیانوم اوس موږ صرف لفظي ترجمه کو نو ملګری په غور سره په سوچ سره خپل بچو ته په خپل دغه لفظي ترجمه بار بار واوره ان شاء الله دا سی وخت پراشي چې تاسو ته بداز دشي نور فضائل مسائل د هر یو آیت د هر صورت دا مختلف علماو ذکر کړی دي او موږ هم ان شاء الله په د ترجمه پر کول نه رستو دغه آیاتونو دغه سوراتونو فضائل او د دې لګ لګ تفصیل او تشریح تاسو ته کو ان شاء الله بسم الله شروع کوم پنوم د الله یو دا مانشوا بسم الله یا خاص پنوم د الله سره شروع کوم الرحمن چې ډیر مهربان دی حد مهربان دی او کډیر مهربان دی الرحیم او ډیر رحم کون کې دی یا به حد رحم کون کې دی نو د پښتو تعبیرات هغه ډیر دي مونږ وایو به حد خکار دی وکړو یا مونږ وایو ډیر خکار دی وکړو نو معنا دوانو یو ده خو لیکن د هر چا لهجه جدا جدا ده د هر چا تعبیر جدا جدا دی نو د عرب پښتو ډیر فصیح جبه ده الحمدلله من پښتانه یو نه په پښتو کې قران مجید زده کوخه پکار دا چې دا عربي الفاظ مونږ په پښتو کې زده کو نو یو به عربي زده شي او بل به سره مونږ ته د قران مجید ترجمه زده شي الف لام الحمد لله طول تعریفونه لله خاص الله لردي طول تعریفونه خاص الله لردي احمد تعریف توي الحمد طول تعریفنا لله خاص الله لردي رب العالمين چې رب د مخلوقات دی عالمین مخلوقات رب العالمین چې رب د مخلوقات دی الرحمن الرحیم الرحمن معنی تاسو مخکې ذکر کړه به حد مهربان الرحیم او ډیر رحم کوونکی نو دلته کوم دغه الفاظ راغلل الرحمن الرحیم به حد مهربان دی الرحیم او ډیر رحم کوونکی دی مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی بادشاہ دروازه د جزا دی دروازه د جزا یعنی جزا دین وای د قیامت رستا د بدله ورکول رستا دین وای مالک دروازه د قیامت ته د الله جل جلاله مالک خود دنیا هم دی او د آخرت هم دی خو لیکن په دغه ورځ باندې به الله تعالی هر چاته په دنیا کې د خپل کړو بدله ورکړي مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی ایاک نعبد خاصتا نعبد من عبادت کو ایاک معنا دا خاصتا یا خاص تعالی خاصتا یا خاص تعالی نعبد من عبادت کو نعبد معنا من عبادت کو و ایاک او خاصتانا وَإِيَّاكَ خاصتانا نستعين من مدد غواړو إياك نعبد خاستا نعبد من عبادت کو وإياك نستعين او خاستانا من مدد غواړو
اهدنا الصراط المستقیم اهدنا اخی منتا الصراط المستقیم لار نیغا صراط لار توي مستقیم نیغ توي اهدنا الصراط المستقیم اخی منتا لار نیغا صراط الذین لار دا هاغی کسانو صراط مخ کی تیر شو دا دی بیام را لمانا نو چی یو لفظ بار بار رازی انشاءاللہ چی یو پیر ازدشی یو زی کی رست بتاوستا چی آغا لفظ رازی پخپل بدر تزدی ماناو پخپل کولشه خو لغوان تشابسی تاسو لغوان تا کی جذبہ پیدا کے شوق پیدا کے انشاءاللہ قرآن مجید اللہ تعالی آسان کرے دے جدی عربی اللہ دیر آسان کرے دا مومنانو دا پارا چی ہر یو جب والد ازدکی اهدنا الصراط المستقیم اخی ممتا لار نیغا صراط الذین لار دا آغی کسانو انعمت علیہم چتا انعام کردے علیہم پہغوی باندے انعمت علیہم چتا انعام کردے اے اللہ علیہم پہغوی باندے غیر المغضوب نلار دا حقی کسانو چی غضب کړی شوی دی علیہم پاغوی باندې غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب نلار دا حقی کسانو مغضوب چی غضب کړی شوی دی علیہم پاغوی باندې غضب پر راغلی دا اللہ وللضالین او نلار دا گمراهانو اے اللہ منتدا سے نیغ لار اوخے او دا گمراہانو او دا ضالینو دا لارنا منگا بچ کے دا مغضوب علیہم دا لارنا منگا بچ کے آمین اللہم استجب اے اللہ زمان دا دعا قبول کے دا امین مانا دادا اللہم استجب فعربے کے دا مانا دا او پختو کے منگ دا وایو اے اللہ زمان دا دعا قبول کے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نن دا ترجمہ کم از کم یو پیرا دو پیری وورے انشاءاللہ او قرآن مجید کو لو کے اغیتا گورے یو لفظ تا او دا مانا ور سرزدکوے نچی دوا دری سلور پیری تاسو وورے دو 15 منٹا 10 منٹا 60 منٹا پستاسو لگی لیکن دا غو آیتون بتاسو تیاد شی او دا دین رستو امدک الفاظ چی کمزے کی دوبارہ رازی التا بتاسو تا پخپل پتل لگی چی دا خمونگا یو پیر ویلی دی نبیا ودر تیادی گی انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ